سورۃ الفیل. سورۃ الفیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا تاریخی پس منظر دادے. سورہ بروج کی واقعہ رشے ہوا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. چې د نجران او د یمن یہودی حکمران زونواس هغه په مسیحیانو باندې یعنی عیسایانو باندې ډیر زیات ظلمونه وکړل. الله تعالی سورہ البروج کې کوم واقعې چې ذکر کړي لکه سورہ بروج ته واپس راځي ذکر دې پس منظر راځي. والسماء ذات البروج قسم دې اسمان باندې ذات البروج چې مالک د بروج دی. بروج جمع او پلورل د برج او برج وای غټ عمارت ته یا غټ بلډینګ ته او لغتن دا وای هیوج باډي ته څه هیوج باډي. نو هیوج باډي دستور ده. نو والسماء ذات البروج قسم دې په اسمان باندې چې مالک دستور دی یا حامل دستور دی. والیوم الموعود قسم دې په ورځ باندې الموعود چې د کومه وعده کړی شوی دا یعنی د قیامت ورځ چې دا ډیره عظیمه ورځ ده. نو تو ګوره په مخلوق کې اسمان ډیر عظیم تر مخلوق دی. قرآن کریم داغه د عظمت په خپل ذکر کوي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله تعالی فرمای آسمان ما ډیر مضبوط پیدا کړل دی ډیر هیوج میں پیدا کړل دی. نو یو داغه په عظمت دا فزیکل عظمت دی. اول یوم الموعود د ورځ عظمت دا د ټایم عظمت ته چې څومره عظیمه ورځ ده چې خلک به اکاونټیبلټی ته پیش کیږي. او دریم وشاهد ومشهود قسم دے وشاهد ومشهود په شاهد باندې په مشهود باندې شاهد شهادت کوونکې او مشهود چې د چا شهادت کړي شوی دی. نو شهادت کوونکې د شهادت یو معنا د الرائی کتونکې څه کتونکې. نو قسم دې په هر شاهد او کتونکې شخص باندې د قیامت په ورځ باندې هر کتون کی شي و مشهود او په هغه شی چې هر یو کتون کې به ګوري. نو هر یو سړی به کتون کې لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله تعالی فرمایي دا کم حقایق او فیکټس چې نن ویني دنیا کې ته دینه بالکل غافل وسترګو باندې د پردې پرتی وي خو نن ته شاهد په خپل یعنی په خپل کتون کې فبصرك اليوم ډیر شارپ نظر لري دیر تیز نظر لري. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نو الله تعالی ذکر په قسم کوي چلته به هر سړی نظر دومره تیزی دی بخپل کړو ټول ویني خپل کړو ټول بس خو یو بٹن دی کمپیوټر چې ورته دباو کی د سړی پرسنل ویب سټ براشي غاندې نو بګوري چې څه کړی دي. سی ویلی دی تیار کے رنا کے کور کے جماعت کے حجرہ کے بازار کے روڈ بانے بزنس کے جاب کے سکے وہ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صدیم کرے ورکوٹ عمل دے کلوئی دے. سورہ زلزال کے اللہ تعالیٰ دا ذرے ذکر کو فمن يعمل مثقال ذرۃ خیر یرا. ایٹم انڈیویزبل اور انڈیویزبل ایٹم. اللہ تعالیٰ فرمائی استا عمل کا انڈیویزبل ایٹم امی اغب امی چاہے دا خیر بھی اور چاہے دا شر بھی. خبر دین کرالا وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. نو دا زونواس چې د يهوديانو فرمان روا حکمرانو د خپل مملکت د پاره یو ساحر ساتلو او دا حکمرانان چې دا توهم پرس دي حکمرانان دا توهم پرس دي د اکثر په جادوګرانو مادوګرانو پیرانو ویرانو باندې ډېر ګرځي. صحیح شو. ازمونږه خدا سره بم دوه هغه ته بربند پروتي په مان سره خزا بربند بالکل ننګا ورته دا څه بربند لکه د مور چې پیدا شي. نو بس د بنظیر بولم پلان او شریف بولم ته حکومت دی ورکه پر شرک عقیده وي سوي د شرک نو دا په خوانه د حکمرانان ته هم پر زګه د ظالمان او ظالم سره وي ته هم پر. صحیح شو. نو دغه زونواس د دوم د حکومت دارومدار د په اندیا د په رائے په دغه ساحر باندې او جادوګر باندې ډیپندو. نو چې هغه جادوګر بوډا شو ورته وی زما د حکومت پس کیږي ناغه ورته تماته یو نوجوان نه کچ ټرینډ کوم. صحیح. نو دی یو نوجوان الګ دا هغه تور کې دی تعالی سحر راځي ته به د خپل فن ورسه. صحیح. اوس بلارت لو کې هغه نوجوان ملاقات د یو مسیحي مونږ سره وشو یو مسیحي راهب سره وشو هغه الله والا سره یو. اوس دا نوجوان به روزانه سحر خو روان شو د هغه ساحر په اراده قرآن بیٹوله تیروله دی راهب فسا روز بیٹوله تیروله دی راهب فسا چې کله بادشاہ ته پته ولګی دا
بادشاہ ته پته ولګېده. نو هغه اول خو هغه مان کو هغه راهب هغه مړ کړ او بیا دا الک راوستو د خلکو وړاندې ودرو په د باندې غشو سره گزار کوي او هغه د باندې اثر نه کوي. غشو سره گزار کوي او په د باندې اثر نه کوي. نو دی الک په خپل ورته کما مړ ول غواړي نو یو کلمه وایي زباغه سره مړ شوی هغه څه وی وایي چې بسم رب هذا الغلام پنامه د رب د دی الک باندې. نو بیا به دا اصلها دا به خپل اثر وکي. نو دوی بسم رب هذا الغلام او چې وی بيست نو هغه سره هغه پریوته. اوس کوم خلک چې ولا اړو چا پیرا یهودیان هغه مسیحیت قبول کړه، حقانیت معجزه وکړه، میریکل وکړه، لہذا بادشاہ له نورم غوسه ورلا. نو دوی چې داس یو ټرنچ غټ ټرنچ هغه وکني او د اورې ډک کړي او چاپیره منسټرز او کابینټ او لوی جرګه ټول ورسره کورسو کې ناس و. دا مسلمانان چې ایمان راوړو یو راوستو او هغه اورته ورتاو. یو زنانه پکې راوستو ورسره پای روزون کې معصوم هغه معصوم ځان سره داسې کلک نیولو او چې کله هغه ورغورځولا نو هغه یو چغه والا هغه د ټرنچ اور هغه بهر راوته او دا چاپیره څومره خلک چې ناس لا ټول هلاک کړل. دغه ته وایي اصحاب الخدود، people of trenches. اصحاب الخدود people of trenches who dug the trenches and filled it up with fire, blazing fire, and used to throw Muslims inside their trench. So what happened to them? That was the ultimate result. نو دغه خود هغه واقعه وا خو دغه زونواز بادشاہ دا مسله ولیکي چې دا دومره ظلمونه په مسیحیانو مسلمانانو باندې وکړ. نو د یمن په سایډ په د افریقا کې د حبشه د ابیسینیا عیسائی حکومت هغه ریټالیشن وکړ چې دا سزا ورته دین ورکړل شو د خلکو ته د عیسایت. لہذا عیسائی حکومت هغه په د باندې حمله وکړه او د حکومت خاتمه وکړه په 1525 عیسوي کې میلادي کې په علاقه باندې د ابیسینیا حکومت قائم شو. د روم سلطنت هغه وخت سپر پاور هغه ابیسینیان ته بحری بیړاو ورکړه. ابیسینیان عیسائی حکومت ته بحری بیړاو ورکړه او یا هزاره آرمی سره هم دا غي هیلپ او سپورټ وکړو. خو بنیادی مسله هر ځای معیشت وی سورسز اینڈ ریسورسز او ریسورسز دا نور سيزونه دا خدای غي له موټیویټ کولو لپاره دا د مذهب رنګ خلک ورکې د سره لپاره دا موټیویټ کولو لپاره. بنیادی مسله سبل ځای بنیادی مسله سبل ځای خلک مسلې بیا مذهبي رنګ ورکې چې د مولوی صاحب را سلام دردی پیدا شي، د نور مسلمانانو را سلام دردی پیدا شي، د غرنګ عیسایان ولا عیسائی رنګ ورکی، دغه يهوديان ولا یو مسله سوي معاشي مسله شي معاشي. رومیان چې د کلنه په مصر او شام باندې قابض شوي هغه په ایست افریقا په انډیا او په انډونیشیا باندې هم قبضه کول غوښتل. ایست افریقا، انډیا او انډونیشیا ځکه دا درې هغه علاقې وي ایست افریقا، انډیا او انډونیشیا چې دې باندې د عربو تاجران قابض وو. څوک په قابض؟ د عربو تاجران ایست افریقا ته هم تجارت په غرض تلل، انډیا ته هم تلل، انډونیشیا بلکې انډونیشیا مسلمان شوی دي تاجرانو د دې مقصد لپاره قیصر روم کنګ اف روما هغه یو لوی فوج تیار کړ او د حمله اراده وکړه. دې په بحري لار باندې راغی چې سمندري راسته لار بند کی او خپل بحري بیړه دا ريد سی تر اوسه بحیره قلزم ته د عربو د تجارت سمندري لار د کنټرول شو. هغه د لپاره صرف اوس وچه لار تجارت پاتې شو. د دغه وچه لارې د تجارت کنټرول کول د لپاره د ابیسینیا د حکومت مرګ کړی و. مثلا معاشي و چې سپر پاور له مرګ کې وکړه د ابیسینیا حکومت چې دغه د عربو کنټرول کې کومه د وچه لار ده ایست افریقا ته، انډیا ته او انډونیشیا ته تجارت چې تاسو طریقې سره د عربو د لاس نه راوځي. د ابیسینیان یو گورنر ابرها الاشرم، یو بل گورنر اریاد. د دې دوه میس کې داخلي جنگ پیدا شو. قومندانان بل د قندهار بل د هلمند فار ایگزامپل. لہذا ابرها غالب شو، اریاد شکست خوړو. ابرها د ابیسینیا بادشاہ په دې قائل کو چې ما د یمن حکمران جوړ کا، د یمن حکمران می جوړ کا. ظاهری طور خدای د حبشې د بادشاہ ما تختو خو عملا د خود مختار حکمران. ابرها عملا د یمن خود مختار حکمران. په
پسن 1523 عیسوی کې د یمن په علاقه کې د مشهور ډیم جوړ کړ چې د کوم ذکر سوره سبا کې دی لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال نمبر لوی بارانی ډیم جوړ کړ د باران ټول او به غیر محفوظ کولې 400 میله علاقه د خالص باغاتو دا ډیم دی وجه اللہ تعالیٰ فرمائی فریوے باندې جتلی جنتان عن یمین و شمال باغونه ای باغونه یو طرف ته او بل طرف ته خو اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا زما احسانات لوی ته دا کنټرول وکړو چې دای کله باغیان شو فارسلنا علیهم سیل الحرم اللہ تعالیٰ وای یو سپین منګز پر راولې چې دا ډېم ور سورې کا نو بس د خاور ډېم کې خلونو سورې پکاري نو خو به خپل د خاور ډېم چې د خاور باندې آی کې څه پکاري لوګون یو سورې پکې پکاري بس منګز په پورې ورغنه وته ایو سورې ابصرو روانه جو بس یو غر سره هغه علاقه په ډېر باندې بدل شو دولک وبدلناهم بجنتهم جنتين ذوات اكل خمط واصل وشيء من صدر قليل سورہ سبا تر اگلا سے ذکر سورہ فیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ډېر ضروری دی چې دا مسله زده څنګه چې بس د بیت الله تر روانو بیت الله روانو باعث سو لقد كان لسبع تاکي سرو اهل سبا را فی مسکن پجای سکونت د دوی کې یعنی دوی په علاقه کې آیتن یو واضح نشانی جنتان غن یمین و شمال باغونو خی جانب تا ہوں دس جانب تا ہوں دا فری وینا رائٹ سائڈ تا لیفٹ سائڈ تا باغون نہیں باغونو کلو من رزق ربکو اللہ وقت حکم کرو خدای رزق دا پروردگار پر وشکرو لا شکر کوئی دا اللہ تعالی بلدتن طیبہ دیر بہترین علاقہ دا بلدتن آبو ہوائی دیر بہترین دی ابو هوا دیر به دته وي بلده طیبه چې ابو هوا ډوړه بهترین وي بلدتن طیبه ارغنداب دی ارغنداب بلدتن طیبه ورب غفور فعارضوا ذید الله د یاد او د الله د شکر نه مخواړو فارسلنا غلیهم سیل الغرم را خلاص کبو دوی باندې سیلاب د ډیم سیل معنا فارسی کې تم سیل وای فارسی دا د عربی نه واستله فارسی دا لفظ چې په هغه سره عربی نه سیلاب ته وایي سیل صحیح او په فارسی کې ورته اصل کې وایي سیل آب د اوبو سیل د اوبو او غریم وایي ډیم ته بند چې پای اوبه راځي شي فارسلنا غلیهم سیل الغرم پس را خلاص کمون دوی باندې سیل الغرم سیلاب د ډیم وبدلناهم ابدلک ورکلمون دوی ته بجنتین په بدلر باغونو دوی کې جنتین نور باغونه دا باغونه ورته اسه تحکمن ویل شو لکه چاته چې زوزان پټی کې وکړي ورته چې دا مې لباس کړل تر سره لپاره استهزاء لپاره تمسخر لپاره اللہ تعالیٰ وہی سے تمام شکر ذکر نکو اب بابونا میں دنواتل زوزان میں دل پیدا زوز خو پیجن تصوی ورطا زوز بائی بجنتین جنتین زواتے اکل خمتن چاہے کے زنگل بے بدمزے میوے کے دے اکل خمتن اکل مانا خوراک خمت مانا چی دی دے تراوسن ان خلیستو ہوئی سوی نو بازی جنتی دانے زنگلی دانے داسی ہوئی چوی قوین دے کمیروں کو ٹکھے در بانے تکے پستولی کی بندی شی دیتا ہوئی اکل خمتن زواتے اکل خمتن و اصل یو زنگلی بوٹے دے مونگ ورطا غزوائیو وشیء من صدر قلیل اصلک شیء دبیرونا کرکنا ہوئی ورطا ذالک جزیناهم بما کفروا دا منذیل بدل ورکا فسبب دا کفر دوی وحل نجازی الا الکفور او دا سری کمپنس نورکو مگر آغا چاہتا چی اگر دیر لوی کافر شدئی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا کسم ریکمپنس دا دیر لوی کافر تا منگا ورکو حالانکہ من دیر پا آسانا چانا نعمتونا ویڈراکو نا نو اس واپس لار سے نو دقا کم ڈیم چو دیتا ہوئی صد معارض سوئی ورطا صد معارض دای په 1523 خیسوی کې تیار کو او د دې د افتتاح لپاره په ځای د دې چې د ایویسینیا بادشاہ راغوسته وي کیسر روم راغوسته شو کرا راغوسته دعوت چاله ورکې لپاره ها د اوپننګ سرمنی لپاره چې تختین خاط کو شي وسوک کیسر روم او ابراها هغه باندې یو کتبه ساين بورډ په مولګو اوس کیسر روم چې کله چا په دعوت باندې راشي د خسرو پرویز سفیر ولا عمره د افتتاح لپاره نو دې معنا چې ابراز سټیټس قائم شه صحیح شو زمون پریزیدنت چې کمل تا دورو کی دا غځای حکمران چې هغه داسې برتونه تا وای صحیح د سپر پاور صدر زمون ملک راغلی
صحیح شو او خلک هم ګیریږي وایي د سره هغه لوی سړی ولاړ دی سره کنه صحیح شو نو اوس ابرهه چې کله قیصر روم راغی نو د هغو یمن باندې تسلط مضبوط شو اوس هغه اصل مقصد طرف ته متوجه شو چې تجارت باندې به قبضه څنګه کوم ابرهه اصل مقصد طرف ته متوجه شو اوس د عربو تجارت کې لوی دخل د بیت الله څه سورہ القریش کې هغه ذکر راځي الاف قریش الاف امرحت الشتاء والصيف دای په ټوله دنیا کې پرمن ګرځیدل کلاره باندې به قافلې لوټ کې دیو د مکی قافله بچانه لوټ کوله د مکی قافله اب بچانه لوټ کوله خو چې آی ډی به ولا چک 14 خو مکی والا یو کسټوډیان اپ هاوس اف ګارد کسټوډیان اپ هاوس اف ګارد لکه څوک چې پلار باندې لوټل کې مولا ته په کیسه نه وای چا پټکي والے سپینې جامې شولې دي دا مو نه شي نن پیسې باغلې ګوره 1000 به مو وای صحیح ہے چاوی سے نے غلو کیوں مسلمان ہیں صحیح ہے مولا نے پیسے والا تو نہ استاد دے ان تو دعا کے ان تو آتا چې سړی د یو سړی کیسه کولا ویغه لوی تاجرو نو پیسې یا مال چې ولېګا نو پجیاز به ولېګا په خپل او په بس کې تا او بس کې به ځان سره جیب کې پیسې بالکل نه ساتلې نو ویغه رال په بس باندې او د ډېر مالدار سره نو غلو دونو خلکو نه پیسې چې دله تلاشي کړو د سره سنو صحیح نو ته وی تاسو اندر ورته ما سره خو نشته نو بس دغه وی چې بس کې مور کړنو ته دغه بس ټیکټ شنه ناغي ورته نه چې تاسو کوم ځای پاډه کې کوس شي نو هغه ځنه چرته کوړتا یا خپل کوم ډیسټینیشن چې دی هغه ته بس ټانګا یا ټیکسي یا څه نه کنه نه شي وینو بس ته وګورم چې چاره سره احسانو کو کني به په خپل روان شم یا هغه ولا پیسو مې نه طرفه چرته نه ده نه نه فرق کیږي نه لازم سایو صحیح څنګه نه پته لګی چې په خپل مسلمانان نه زړه خفقېږي او چونکه دا احترام دا ورته میلاو د بیت الله د وجه چې او سب ګارد التا موجود دی لہذا ابرهه هغه په صنعاء کې صنعاء د یمن مشهور ښار دی اوس کیپټل دی په صنعاء کې یو لوی ګرځه تعمیر کړه ډیر اعلی ټایلز او ماربلز او دا شیونه په کې ولګول د حبشه بادشاہ ته خط لیکو چې زه د عربو د خطینه د حج د یمن طرف ته راغلم خلک چې حج راځي ځکه چې احترام کوم د حج د وجه مکی ولا موږ احترام لرو د حج د وجه بیت الله د وجه نو دا حج دې طرف ته راغلم او صحابه ته چې پته ولګیدا نو یو سړی په اشتعال کې راغی یو قریشي په اشتعال کې راغی او رساده مکه روان شو او لاړو صنعاء ته او د شپې دغه جرجې ته ودن نشو او د سماعتې پکې وکړه او په دا دیوالو ول متیاز وکړه او ګم دې په وکړه خبر ځین کړل ځکه اشتعال کې راغی جذباتي شه او یو روایت دا دی چې یو نو ګڼ نوجوانان لړل هغه دغه چلو کو بلکې اور ورته واچو آی ګرځې ته اور ور واچو په 1500 یو او یا عیسوی کې د 15000 فوج تیار کړ او 11 یا 9 هاتیان موجوده زمانه کې ورته اسرائیل چې استعمالي بلډینګونه نړول لپاره بلډوزر نو د هاتیان دغه زمانه بلډوزرو دا د سنکړي په بلډینګ او خلاص بلډینګ دی راولو نو د بیت الله رنګولو لپاره 11 یا 9 هاتیان او 15000 فوج د اٹیک لپاره را تیار پلاره کې د یمن یو سردار دی راغن نوم د زونفر هغه ته چې پته لګی دا ظالم خو د خدای کور روانه هغه ور سره لاره کې مزاحمت شروع کړ خو گرفتار شو هغه منه کول وخت هغه گرفتار بنو خصم یو قبیله ده دا غي سردار دی نوفیل ابن حبیب هغه هم خپل فوجان راوستل خپل نوجوانان او مقابله ور سره وکړه هغه هم گرفتار شو د طائف نږدې د بنو ثقيف قبيله او سره د ابو رغال چونکه ابراهه ته ډایرکشن نو معلوم چې مکی ته په کومه لار دي لہذا دا ابو رغال ځان د پاره هایر کو چې ما مکی طرف ته لیږه مکی طرف ته لګای او سارا کولار پیدا کول ګران دي او ورته لار چې موټر داسې بوتلې چې داسې بوتلې چې په دیوی لار نه خطا شي ناغه بل یو ځل ملي بل خالري ګوز صحیح شو نا ابو رغال هایر کو ابو رغال چې د سر روانو د مکې نه په 3 کوسه فاصله باندې تقریبا 30 میل لري لاره کې هغه مردار شو مرشه هغه مردار شو الته د قبر جوړ کو
د مکه خلک بکال پکال ورتل او داغه په قبر باندې څنګهباری کوله دا په قبر به سره کول دا لیکه سیف الله خان دا تاریخي معلومات ته بل ځای نه ملایي ابرها د تهامد علاقه او د قریشو مواشی په لار بلوټ کول چې کوم ځای په سارا کې سم مواشی مې راځل هغه به لوټ کول د پیغمبر علیه السلام نیکو حضرت عبدالمطلب دا هغه یو 200 اوخان ونیول سارا کې سره دل سوره 200 اوخان او بیا ځان نمک یو قاصد اهل مکه او تولېګو چې جنگ مکوي مونږ هم جنگ په اراده نه راغلي صرف د بیت الله روانو نو بس مونږ تلار راکې چې دا روان کو به وځو واپس او خپل قاصد ته وي چې کدا غي څوک مشر ما سره خبره کول غواړي ځان سره راواله عبدالمطلب صاحب چونکې د مکی چیف او سره هغه د ډېر د قد قامت او خسته شخصیت و ډېر لوی قد قامت او شهامت والا سړی و ابرهه چې کله وکړه عبدالمطلب نه هغه ته دومره زیات متاثر شو فورا ته پاسې احترامان ورته پاسې وې پته نشته څه شي ز پوښ کړ چې دې سړی ته پاسې عبدالمطلب صاحب ورته وې زما خان ابرا ورته دوره وړه خبره ما خوې کته دې لپاره راغلی چې خدای کور مانه بچ کی عبدالمطلب صاحب ورته وې له رب یحمیه دا غیر خپل مالک تا او خان زما دي دا کور خو د بل چاله او زما نه دي چې صرف کسروډي نه صحیح د کور خپل مالک ته له رب یحمیه عبدالمطلب صاحب چې دا الله او لشکر وکړه چې دا ټانکونه دي او دا بلډوزري دي او دا فلانه دي او دا اسلحه دا او دا سدي اوس مکه په وخت ورکوټه خارو اوس لزره شندره خلک به بغیر د اسلحه سره مقابله کوي لہذا عبدالمطلب صاحب چې واپس راغی اهل مکه ته وی ځان سره ضرورت سامان واخلې دی غنو ته وخی دی غنو ته ځکه چې هغه ډېر یو ظالم لشکره ځان سره روان کړي تباہی وکړي لہذا غنو ته دون وړاندې د قریش سرداران ځان سره راوغستل وی غنو ته دون وړاندې بیت الله ته ځو چې الله ما کوستا کور دې ستا پاواله په دې ورځ باندې ابرها چې یو کریسچین نو ټو سم ایکسټنټ اپ ټو ا ګریټ ون په دې خو کوی چې کور خو د خدای دی چې ورځم چې سبا کیږي ورځم نو سبا کیږي لہذا په خپل د مشعر حرام د مزدلفه سره یو ویلی ده مزدلفه سره یو ویلی وادي محسب غالبا تاسو ته ویلی مو چې دا وادي محسب ده دغه ځای کې د لشکر دیرو لہذا د لشکر والا ته خو تاسو ورځي حمله کوي خدا هاتیان دم به کوي چې دا بلډینګ وان بیت الله قرآن او په خپل ته پاتې شه ځکه دا پته چې something will happen څه شي خو وکړي لہذا په خپل په دغه وادي محسب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وادي محسب نه اوخه باندې تیرې دی ابن عباس سے وای جابر ابن عبد الله ابن عباس سے چې پیغمبر علیه السلام خپل اوخه تیز کړه په ارض العذاب دا د عذاب زائد دي تیخته پکار ده عذاب زائد دینه تیخته لہذا د دغه لشکر لوم بنې سر مکه معظمه تر رسیدلو باقی لشکر له وادي محسب کې مزدلفه کې څوړه فصلو پیځه بنا بدل دي نش پېټل لشکر دا خو فصلو پیځه ملي علاقه کې نه راځي صحیح شو چې کله دغه هاتیان راوړاندې کړل نو د مرغو جماعتونه او ګروپونه رالل او کانی ورسره او په دې ورول شروع کړل په دې ورول شو او په لشکر کې څوک هم بچ نشو لشکر کې هیڅ څوک هم بچ نشو ټول زره کړل ټول خو ابرها الله تعالی به تور عبرت بچ کړ ابرها په تور دته دوه کسان راورته لشکر نه پمنډه وی آفت راغی لشکر کې څوک بچ نشو مونږ په مشکل بس دوی له خبره شروع کړي و چې دوه مرغیل تر اوسه د دوه په هغه ځای وشتل صحیح هغه د ابو وشتو سره یو دومره دړان سره یعنی دومره زبردست دماکه وکیده आवाज دومره زبردست आवाज چې د ابرها دماغ خاص دوه به خپل او د سمات راوسته هغه په سر مخه صحیح خپل او د سمات به راوسته هغه به خپل سر باندې مخلا ما الله تعالی دا واقعي ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر آیاتن خبر د الم تر لغیبانا خدا آیاتان ندی دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر دې واقعي نه درې اتیار د پس پیدا شوه سورۃ بعد درې اتیار د پس نو چې اسلا پیدا نو څنګه لیدل نو دی وجدي ته مونږ رؤیت قلبی په معنا د علمي ته خبر شوه نه دی واقعي نه تا خبر واقع خو نږدې نه شوی دا یعنی ډیر ظلم نه چې خلکو یې راکړی دا
علم ترایا تنی خبر کے ففعل ربکا چی سرنگ کارو کو پروردگار ستا بی اصحاب الفیل ملکرو دہاتیانو سرا علم یجعل کے دو آیا نوگردول اللہ تعالی تدبیر ددوئی فی تدلیل. تدلیل مانا ہلاک او تباہی. تدلیل مانا ہلاک او تباہی. علم یجعل کیدہم فی تدلیل لغوی مانا کہ whether their plan not become in vain or that was not in vain, that بے سودہ نو مقصد پہ پورا نشا. علم یجعل کیدہم آیا نو گردول اللہ تعالی تدبیر ددوئی فی تدلیل فہلاکت و تباہی کے وارسل غلیم علیگلیو اللہ تعالیٰ دویبان طویرن مارغان ابابیلا. ابابیل جمع دا ابولتن دا یا دا ابالتن دا یا دا ابیلتن دا او دا ابابیل مانا گروپونا. طویرن ابابیل دا مارغان نم ندے. دا ابابیل لیٹر مانا دا گروپونا. طویرن مانا مارغان ابابیل ان گروپس. ابابیل ان گروپس لکا سنگا چی B-52 ان گروپس ورزی. صحیح شو ټول په وزن ورني څه ګروپونه مختلف ټارګټ ولي. صحیح انداز الله تعالی جیازونو B-52 دا څه د غشتہ په هیڅ کې کوم قسم مرغۍ وي نه بس صرف طيران مارغان. وارسل علیہم طیرا ابابیلا علیگلی واللہ تعالی دے بان مارغان ابابیلا پا گروپوں کے ترمیم اشتری دوئے بحجارت الفکان بالی من سجیل. سجیل اصل کے عربی لفظ نہ دے دا لفظ بنیادی طور دا فارسائی دے. دا فارسائی نا عربی شوئے دا ہوئی محرب سوئی ورطا محرب تعریف شدہ عربی شدہ سشے عربی شدہ نو دا محرب دے اصل کے دا لفظ دے سنگی گل. سجیل لفظ دے سنگی گل دا خاوری جوڑ کانے. دا خاوری جوڑ کانے دیتا ہوئے کہ جوڑ کو دا خاوری وہ اور کی سرشے بھی مونگا تا کو درے وائے سو کو دا ٹکرے بھائی لکہ دا خشت خشانی صحیح شو دا خشت پختہ نا دا خشت خام. دا خشت خام نا لیکن خشت پختہ نو دا سے دغه سے کانیو نو معنا دارا چې د الله تعالی د قهر اور باندې سرشیو غني جوړ د خاور. وارسل علیہم طیرا ابابیلا ترمیم استلدوی بحجارت پکانو من سجیل چې هغه د خاور جوړو سرشیو فجعلهم نو وی ګرځول دوی لا کحسن پشان د بوسو باندې. تاسو بوسو وای ورته غنم یا نور دغه چې تریشي بوس ہوتے پروڑ دا پروڑ دے کچھ میدے کی کلا چسے کی میدے او بیا دغه میده پروڑ چې سارول ورکی نو دی اخور کې لاندې سخاوره خوره وړه وړه ده پاتشي. صحیح ته هغه ته وای بیا وړل شي بوس هغه ته وای وړل شي بوس نو معنا دار چې ریزه ریزه ان الله تعالی فرمای فجعلهم كعصف ماکول. الله تعالی وګرځول داسې لکه پشان د وړل شي بوسو. نو خلاصه د صورت یا موضوع د صورت چې کله د الله د دین محافظ هیڅ څوک نه نو الله په خپل محافظ په شکل د سنگین عذاب مجرم ته ورکولو. دا موضوع د صورت ته خو چې د حفاظت داویداری نو بیا الله تعالی ډایرکټ دا کار نه کوي. الله تعالی ته بکې زبردست سره الله تعالی وایي ګور سکے تبه کې زبردست سره هیلپ وکوم. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وحذرتموهم. فالت شرایط دي چې زبردست سره کلا کته مسره کمیټډ دي زکات ورکول سره کمیټډ دي ایمان د پیغمبرانو باندې پوخي د دین اخلاص سره مرګ کې صحیح اکنی بیا بوال کوي. حال بتا چې کلیمنٹ او داویدار هیڅوک نه چې د دین محافظم یا د دینی شعارونو محافظم بیا الله تعالی وایي بس اوس ما ته پیدا دې به زکو